अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ व इमामिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्न हाज़ल क़ुरआन यहदी लिल्लती हिय अक़वम व क़ाल तआला वनुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरआनि मा हुवा शिफ़ाअun व रहमतुल लिल मुमिनीन। व क़ाल तआला क़द जाअतकुम मौइज़तुम मिर रब्बिकुम व शिफ़ाउन लिमा फ़िस्सुदूर। व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून वसलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इंतहाई काबिल इज़्ज़त काबिल एहतराम ज़े क़दर उलमाए किराम तुलबाए इज़्ज़ाम او د ضلع بټخیلا د دې علاقې الډنډېری او د ګردو نواح نه راغلي زما عزتمندو مشرانو کشرانو ځوانانو السلام علیکم. ډېرې میاشتې مخکې زموږ بهترین او خوب ملګری مولانا حسین احمد متقی صاحب ستاسې د پروګرام دپاره وخت اخیستی و او الحمدلله هغه موقع راله تاسې هم په ډېر تعداد کې جوق در جوق راغلي یئ او د علماء کرامو بیانات تاسې واورېدل خوندور بیانات تاسې واورېدل زما نه مخکې زما ورور فضیلت الشیخ حضرت مولانا سمیع الحق پشاوری صاحب حفظه الله خوندور بیان وکړو او هغوی په مخې ته په سفر روان شول څومره ښایسته خوند کوي او مزه کوي د قرآن منډې دي هلې ځلې دي هغوی وسوات ته لاړل سهار به ځي باجوړ ته او زه ړمبۍ ورځې دوه ورځې مخکې میاوالي کې وم او د میاوالي نه را روان شم دیر میدان ته میدان کې پروګرام وشو بیګا او شپې له بیا لاړم د شیرینګل نه بره ډوک دره ورته وایي ملوک خوړ ښه د یخنۍ موسمو هلته ورسېدو هلته هم نن پروګرام وکړو زه دلته دی راورسېدم ګورئ دا منډې ترډې دا د دین دپاره دي نو په دې ستړي کې هم یو تسکین دی په دې ستړتیا کې هم یو راحت دی یو خوند دی یو مزه او لذت دی پوه شوئ نو الله دې د علماء کرامو دا محنتونه د قرآن او د سنت د پاره دا د خپل دربار کې قبول او منظور کړي یقینا چې د کائنات د پاره
قرآن الله یو عظیم انقلاب جوړ کړی دی او راغلی دا کتاب انقلاب دی او د دې هر صورت درس انقلاب دی دا که زړه ته کوز شي نو په زړه کې یو انقلاب برپا کی او دا که په یو علاقه خور شي هغه علاقې بدل کی دا لګ انقلابو الډن والو خلق وی چې د نبی علیہ السلام معجزات بیانول پکار دي او موږ هم ویو چې بیانول پکار دي ځکه چې نبی علیہ السلام له الله ډیر لوی اعزاز شان مقام رفعت ورکړو دا د الله د حبیب هم معجزه وا امام ترمذی لیکي چې نبی علیہ السلام حاجت رضی صحابي وای چې ما وکتل وی نو سشي نشته چې داغه په خوا کې کینی او حاجتو کی نو داسې اشاره وکړه ونی تا چې زما خواله راشه وی ما په خپل سترګو کاته چې هغه ونه زمکه شلې او را روانه ده نبی علیہ السلام خواله رااله وی بلې ته اشاره وکړه هغه هم د زمکه سیرې او دواړه داسې یو ځای کړې اخوا ته کېناس حاجت وکړو بیا یې ورته زه خپل ځای ته هغه خپل مقام ته لاړې یو عالم وی چې دا ډیره لویه معجزه ده د الله د حبیب خو هغه وی که تاسې غور وکئ نو د دین لویه معجزه دا ده چې نبی علیہ السلام د ځان سره ونی نه دي چولولي بلکې د ځان سره د غرونو نه مضبوط خلق چې دی هغه روان کړي دي چې هغه د خپل عقیدې نه لر کېده هغه چلول دي په دې کتاب او دا هغه معجزه ده د الله د حبیب چې دا به تر قیامت ای په دې فنا ناراضي په دې حدوث ناراضي دا د الله کتاب هم دی د الله کلام هم دی او د دنیا د قومونو علاج دی الله وی وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين الڈن والا قرآن شفا جوڑ کلی دا اللہ اور آلے گلے دے دا علاج دے ہم روحانی ہم جسمانی خو افسوس دا دے چه خلق جسمانی خو طول خلق من لے دے چه دا سر درد پارا ہر سڑی استعمالی پا زنگون باندے دار دے پا لاس دار دے غوگونو باندے دار دے سوک دا غاخونو دا در علاج پی کئی سوک پی دا خیٹ علاج کئی سوک پی دا سی دی چی سارولا حیواناتو لپی علاج کئی خدا غور نکئی چی دا علاج پا اصل کی دا روحانی مرضونو لدے د سینو د بیمارو لدے او سورت یونس کے اللہ وی قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور قد جاءتکم موعظۃ من ربکم پتحقیق سر راغلے دے تاسے تا نصیحت تاسے دا رب دا طرفنا وشفاء لما فی الصدور او علاج دے دا آغا مرضونو فی الصدور چی پسینو کی دی نو بٹ خیلے والاو الڈن والاو قرآن دا ظلمو دا مرضونو علاج دے او چې دی قرآن تلغوگو کی دی نو دا قرآن کفر تو هم بیماری وی مرض وی کنوی فی قلوبهم
مرض فزادهم الله مرضا د دې پزړونو کې د کفر مرض دی د نفاق بیماری پرته ده د کینې او د بغض مرض پروت دی دا سیدو کنه ده نو پزړونو کې الله دې بد اعمالیانو ته هم بیماری ویلي دي نو چې دې ته بیماری ویلي دي او قرآن ته علاج ویلي دي نو بیا پوه شه چې قرآن د زړونو نه د کفر بیماری ختمه قرآن د زړونو نه د غلط عقیدې چې کمی بیماری دي دا ختمه بغض ختمه نفرت ختمه او بټخیلې والو کم بیماری چې ډیره عامه ده چې خلک ورته حسد وایي دا هم ختمه څه ختمه حسد ختمه حسد خو پیژنې که نه جی خامخا به پیژنې هر سړی په زړه کې ساتي دا خو دومره یارانه ده د خلکو د حسد سره که نه چې هر سړی کته نه غورځوي بلکې په زړه کې ساتي نو چې زړه کې دا ساتي نو بیا د الله د حبیب دا فرمان واورا خصلتان لا یجتمعان فی قلب عبد دو خصلتنا د یو بنده په زړه کې نه راجم کیږي کم الایمان والحسد یو ایمان دی بل حسد دی چې حسد پکې ساته هغه پکې ته ساته او ترقی ولا ورکه په مخه روان کړي په ترقی دې روان کړي بیا پکې ایمان لزین میلاوي بیا بترورو ایمان کډه کوي او که ایمان لپکې زای ورکه نو بیا بت حسد رورو کډه کوي او بهر کوي نو یقینو کوي چې اولن خدا تک مقابله چا پزړه کې چې دا حسد پیدا شي کنه نو د ایمان او د حسد صحیح مقابله ډیره سخت جنگي کتا د ایمان مرسته وکړلا نو حسد بچی دی وهل خوري شکست خوري بار بشي او کتا د ایمان ډلاو نکړه تا ډلا مرسته د حسد وکړه په دې جنگ کې نو بیا به ایمان کډه کوي نو مرسته څنګه دا تا تزړه کې حسد راغې ایمان در تداوي دا مسلمان دے دتا تکلیف نہ رسائے دا مومن دے دتا تکلیف نہ رسائے دا عالم دے دے پریشان نکے دا قرآن مدرس دے پریشان نکے دا ستاگا ونڈی دے خپا نکے او حسد در تداوی چې دې دا روزي او د شپې دومره په ترقې ولې روان دی د لخپي وهل پکار دی نو چې کله ورته لارې بندای نو دا مرسته د ایمان کوي کدا حسد وې کنا دا د حسد مرسته کوي نو سرورو درته خیمه چې څنګه دې ځای ته رسي اوس دې ځای ته رسي چې اخر به دې مجبور کی تو ورته لاره کې ناس چې دی اولا چې ځان ته خلاص کړي پرېږده دا دومره ترقي دا زمانه نه برداشت کېږي بس دی اوس ختمول غواړي وجله غواړي من کتلی دي د بچپن یاران دي دوستان دي خو چې یو له مقام ورکړی دی الله بل پاتې شوی دی نو هغه رالګېدلی دی هغه یې وجلی دی یو څلور پنځه ورځې مخکې د پنجاب یو علاقه د کھیوړه په کھیوړه کې زما پروګرامو ما بیان شروع کو نو پاغي کې مې یو خبره وکړه د اخبار په اخبار کې یو رپورټ راغلی و چې یو کس فوج کې برتی شو هلک او په لیفټیننټ کرنل ولګېد ډېر لوی عہده الله ورکړله مخې ته به هم په ترقۍ تلو کور ته راغی چوټۍ باندې د بچپن ملګری و هغه ورله روټۍ کړې ده روټۍ یې پې ومخوروله بیا یې بوتلو وی وجې نو ما په منبر دا واقع چې بیان کړه چې وی وجې څو ورځې پسې چې وکتو نو په نهر کې د هغه لاش پروت دا دوستو د بچپن ملګری و روټۍ یې پې ومخوروله خدای خبر اندازه ولګوئ
چې د پزړه کې به څومره حسد پیدا شي، د به څومره کرل ریبل کړي دي د پاره. یو سړی چې دې ځای ته رسي نو په دې زړه کې خامخا دنده سه جنگ تیر شوی ای د پزړه کې دنده د ایمان او د حسد به ډېر لوی جنګو، خود مرسته د حسد وکړه او هغه لکه داسې ووجې بې دردۍ سره اخر څه ونیولی شو، په خپله لاړ وی خو چې دلته مې غورځولی دی. نو چې ما واقع بیان کړه نو هغې وی چې هغه هم دقه ځای دی که نه، وي دا کوټ مومن، وی دا زمونږ کلی دی او پسې دا بل کلی چې دی هم د دې کلي دی، او وی مونږ تلي وه کسان وی جنازې ده. نو عرض مې دا کو چې دا خو هم یو بیماری ده، خو چې کله دې قرآن ته غوږ کیږي دا قرآن به تا ته وایي چې حسد مه کوه، حسد مه کوه. ولې نعمتونو ورکولو والا څوک دی؟ فضل کولو والا څوک دی؟ ترقی عزتونه ورکولو والا څوک دی؟ نو بیا د الله سره مقابله مه کوه، د ایمان سره جنگ مه کوه، بلکې دا ویا انسان کمزورې په زړه باندې کله کله دا اثر وشي، دا د انسان کمزوري ده، پوه شوئ؟ په زړه کې راشي کله کله، نو چې راشي فوراً یې دغلته راټینګ که او څه ویه ویه الله د باندې دې نعمت کړی دی، دته یې د عزتونو د خوشحالو سره نصیب کا او ماله د دنه ډېر بهترین عطا کا. نو ښه خبره ده او که بده ده ووایې دا علاج نه دی، دا څه دي؟ مونږ ته قرآن د دې مثالونه ښودلي دي، نمونې ښودلي دي. ګورئ که نه دا حسد کله په دوستانو کې هم راتلی شي، دا حسد چې دی دا په رونو په مین کې هم راتلی شي. ځکه خو قرآن وایي چې یوسف علیه السلام راغی پلار ته، رونه 11 نور هم دي، راغی یعقوب علیه السلام ته ودرېد او دا هغه پیغمبر دی یوسف علیه السلام، یوسف بن یعقوب بن اسحاق. الله پخپل نبی، پلار نبی، نیکه نبی دی او دا رونه چې دی نو دا هم د نبی اولاد دی. د چا اولاد دی؟ د نبی اولاد دی که نه، د یعقوب علیه السلام بچی دی که نه، خو حسد پکې راځي که نه؟ الله د یعقوب علیه السلام بچی دی، پلار ته یوسف ډېر خوښ دی، بچی هر چا ته خواږی او ټول ورته خواږی، دا نور څه دشمنان نه و، خو د الله شان دی نو چا ته میلان د زړه ډېري. او دا کشر مور او پلار ته هسې هم ډېر خوږي، نو دا زنده مشران که ډېر ځان ستړی کوي که نه، نو د پلار دا کشر ډېر خوږي. نو د یعقوب علیه السلام د ده سره مینه ډېره وه، نو دی راغی پلار ته څه وایي لږ غوږ شئ قرآن ته. دی راغی وایي چې یا ابت انی رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. یا ابت څومره د مینې الفاظ دی، یا ابت اے بابا جانا، اے زما خوږ پلارا، انی رأیت 11 کوكبا، خوب می لیدلی دی ګورم چې 11 ستوري دي، والشمس والقمر نور دې سپوږمۍ ده، رأیتهم لی ساجدین چې دا ما ته راښکته کېږي ټیټېږي سجده کوي. پلار ته خوب بیان کو، پلار خو هم پیغمبر دی که. نو پلار یعقوب علیہ السلام ورته څه وی چې یا بنیا، اے بچیا
لا تقصص رؤياك على اخوتك فيكيدوا لك كيدا یا بنیا او بچیا لا تقصص رؤیاک علی اخوتک خوب دی چری رون پا مخ کے بیان نکی اغیتے ونوائی چتا اوی دمر واضح دے چی اغب ان پوشی ستان مشران دی دا چرت خوخی چی منگتا تا ٹیٹ شو تا کشرے فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا چال بدر سرو کی تدبیر بد اختا خلافو کی سپ مصیبت کی بد راگیر کی تکلیف بدر تو رسی ان الشیطان للانسان عدو مبین ساجبا حسن تدبیر دے ساجبا حسن تربیت دے اے بچیا خوب دے ڈیر کمالی لی دلے دے خود رونو پا مخ کے بیان نکی کلا کلا سڑے نعمتون ذکر کئی نو غبل تسر رسی تکلیف رسی بنیاتی پکیتا زیادی کی سیوا کی گی او زمنګ د خلکو خو عجیبه یو کار کتل ځان لا پوه شوي چې څه شی اخلي ډایرک فیسبوک لور کوي دا سیدا دا ځان لا په زور دشمنان پیدا کول دي د دین دا خو اشاره خوب م بیان ورونو ته م بیان او ته تصویرم ورکی ګوري کنه نو بس پاغي سے چل کیږي نو فیکیدو لگا کیدا رون بدرلا او طالباد مکنو انبیاء او دا واقعاتو او دا غید واقعاتنا دا عبرت او دلیلونو نیولو علم در کئی او پتاب نعمت تمام کئی یعنی طالب نبوتم در کئی اللہ خو چرت دخلین چه خبر اوزی اغا بیا پاتی کی گی نا اللہ رسیدلی بھئی رونو کار شورو کو اخپل راجم کی گی اور طول خی اتفاق کڑے دے سر آپ مشورہ کے تیشی دوئی خی اتفاق کو طول راجم شو پلار لرالل وی چی اے بابا جانا یوسف علیہ السلام دا روز من کشا دے من بیو سیل لزو دے ببوزو کار مار بومو کو اخکار بو کو دے با لبیو کی منڈے ترے بوئی پا زنگل کے باغونو کے او بیا برازو لارے خوبو یو قرآن سوئی لگ دیتا وچے اللہ